دا مه وایه چې ګوره زه صاحب جیداد یم، دا مه وایه ګوره زه نواب صاحب او خان صاحب او ملک صاحب یم، زما جی یوټیلیټي سټور دی، میډیکل سټور دی، زما سټورونه دي او مالدار یم. دا ونه وی. زما رب وفرمایل وګوره داسې بادشاهان چې هغوی ته په خپل نوجوانۍ باندې فخر و، داسې خلک چې هغوی ته په خپل طاقت باندې فخر و، داسې خلک چې هغوی ته په خپل مال او جیداد باندې فخر و. وګوره هغه خلک مې د ځمکو ډیرو سره اوار نه کړه، هغه خلک چې د دې ځمکې د پاسه بې سینه را بار کړی و ګرځېدل به، زما رب د ځمکې لاندې مې نه کړه. هغه خلک چې هغوی په جیدادونو باندې فخر کو، زما رب دې تورو خورو ونه خوړل. هغه خلک چې هغوی به په خپل نسب باندې فخر کو، دې تورو خورو لاندې مې نه کړه. هغه خلک چې په خپل خاندان باندې فخر او د خپلو قبرونو مقابلې به کولې، چې زما رب قرآن کې تذکره وکړه چې الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. داسې قومو چې الهاکم التکاثر په خپل زیاتوالي باندې به فخر کو، غافل اچولیو په دې باندې چې زما نسب ډیر دی، زما جیداد ډیر دی، زما مال ډیر دی، زما نوکران ډیر دي، زما چاکران ډیر دي، ما سره مال ډیر دی، زما حسب او سټیټس اوچت دی، ما سره پاور دی، ما سره طاقت دی، زه صاحب جیداد یم، زه صاحب استطاعت یم. زما رب جمله فرمایله حتی زرتم المقابر. هغه خلک او طاقتونه، جیدادونه، خاندانونه وګوره زما رب د ځمکې سره اوار نه کړه. محترمو دا ته په څه باندې فخر دی؟ زما رب یا ایها الانسانو ما غرک. زه یو جمله ویم محترمو، زه یو جمله ویم. د انسان نفس ګورې نه مړېږي. ښه وایه څنګه؟ زه به یو جمله وویم. د انسان نفس نه مړېږي. که تا له الله لږ غوندې مال درکړه محترمو، لږ غوندې مال، نو د دې مال کوشش به ته بیا د نورم کې. زه لنډ مثال ویم. که تا له خدای د ګاډي استطاعت درکړه محترمو د ګاډي، نو ته به بیا د غټ ګاډي سوچ کې. دا د مو ستا نفس دی. حتی تر دې پورې فرعون نوم یو کس و، تاسو به اورېدلي فرعون چې الله وله تمام کائنات ورکړی. فرعون له تمام کائنات زما رب ورکړی، باوجود د دې چې ټوله دنیا و ورسره، او بیا یې دغه وکړه چې انا ربکم الاعلی. نو چې زما رب وایي تمام کائنات مې ورکړ، خواهشات یې بیا هم پوره نشو، وعده او اعلان یې وکړ چې انا ربکم الاعلی، زه ستاسو خدای یم. د خدای دعوه یې وکړه. انسان خو نه پوره کیږي، انسان نه پوره کیږي، بیا د خدای دعوه وکړه وي زه خدای یم. نو د انسان نفس هغه یو بزرګ ناست د جومات مخې ته، نو یو بادشاه ورته آواز وکړه، وی دا فقیر مال راولې دا بزرګ. چې دا فقیر یې راوسته، دا بادشاه ورته وی وغواړه څه غواړې؟ نو دا فقیر ورته څه وی د جومات مخې ته ناست یم، دا کوم چې ستا رب دی نو د هغه نه ولې نه غواړم چې ستا نه غواړم. عقیده وه کوم چې ستا رب دی د هغه نه ولې نه غواړم چې ستا نه وغواړم. نو هغه ورته وی ټیک ده، که زما نه نه غواړې نو زنداني کوم دی، پانسي کوم دی که نه غواړې. نو دی خو بزرګو یو پیاله یې رابار کړه. محترمو تاسو ته د نفس خبره کوم، د انسان د نفس خبره کوم، خواهشات نه پوره کړي. یو پیاله یې رابار کړه. چې پیاله یې رابار کړه محترمو ور واچو وته، نو هغه بادشاه د دینارونو موټې ډک کړه او پیاله کې ور واچو، موټې ډک کړه پیاله کې ور واچو. چې وی کتل پیاله کې موټې غیب شو. دوباره بیا وی حضرت راواچوه، بل موټې ډک کړه، پیاله نه ډکېږي. حتی تر دې پورې بوجۍ ورپسې د دینارونو راوړې. دا بادشاه ورته وایي چې بهی تا سره دا پیاله جادوګري ده، دی کې ما ته جادو ښکاري چې نه ډکېږي. هغه ورته جواب کې ووي حضرت دا پیالې د انسان د نفس پیالې ده، دا نه ډکېږي. دا د انسان د نفس پیالې ده، دا د انسان د نفس پیالې ده محترمو، دا نه ډکېږي. نو الله وایي ان الدنیا، دنیا ما ستا دپاره پیدا کړې، وانتم خلقتم للآخره، او ته مې د قبر او د عقبا دپاره تیار کړې. ته ما د څه دپاره جوړ کړې؟ ته ما د قبر دپاره جوړ کړې، ته ما د مرګ دپاره جوړ کړې. د څه دپاره مې جوړ کړې؟ د مرګ له. نو زمونږ نه خو مرګ ایر دی محترم. زموږ ستا تصور دا دی، جومات کې نن چې مې د میروس د مازدیګر مونځ دا حال ولیده نو ډېر خفه شوم چې وګوره د میروس غټ جومات دی، دا غټ مسجد دی. زما آواز به سپیکرو کې هغه هلکان بار نوجوانان اوري چې هغه منځونه نه کوي، یو بار ناستي بانګیان جنګي، هغه منځونه نه کوي، یو بار لډوګانو او تاشوتونو ته ناستي، هغه منځونه نه کوي، یو د یو بل غوښې د مسلمانانو غوښې خوري. زما دا آواز به په دا سپیکر باندې بار افراد اوري محترمو. چې نن مې د میروس ته د غټ جومات حال ولیدو چې یو سب مسلمانان دی پکې ډېر خفه شوم محترمو.
قسم دې ډېر خفه شوم دا د ما ستا حال دی انتهایي خفه شوم مانه یا خو داسې حال و چې دا جومات ډکو یا مې داسې حال ولید ستاسو چې یو سب خلک مې ولیدل په دې جومات کې یو سب خلک ډېر انتهایي خفه شوم چې دا ستاسو د میروس په قوم باندې څه چلو شو د الله خلک وایي یره جي خدای خفه دی نو زه وایم خدای به خفه نه چې ته مونځ ته د خدای کور له نه راځې نو الله به خفه ولې الله رضا کې علماو سره محبت وساتې دا ستا دپاره د جنت چابیانې دي ښه دا د جنت چابیانې دي عالم سړی به چرم تا ته بده خبره اونې کی او که عالم سړی بده خبره کوله محترم دا بیا مولا نه دی دا بیا مولا نه دی دا د پټکی په جامه کې د مولا په جامه کې دا بیا درنده دی محترم عالم سړی به تا ته وایي چې قرآن له راشه جومات ته راشه کتاب ته کښېنه خپل بچی ما سره علم ته کښېنوه عالم به دا خبرې کوي او که عالم تا ته بده خبره او د بل مسلمان په سر یې تا ته غیبت وکړه ما ووایي دا عالم نه دی دا درنده دی په دې جامه کې الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي تاسو کوم ملګرو چې حاضري کړې ده د دعا ته الله دې ستاسو قدمونه په تله د نیکۍ کې واچي امین ووایي کوم ملګرو په دې قبر کې کار کړی دی دعاګانو ته حاضري کړې ده په دې جنازه کې حاضري کړې ده الله دې د هغې مغفرت هم نصیب کړي شوق سره امین ووایي دا کوم مرحوم چې وفات شوی دی الله ته مغفرت نصیب کړه الله ډېره بیماري تېره کړې ده خدایه او په جنت کې ورته اعلی مقام نصیب کړه په یاد استاد چې کومې والد صاحب دی الله ته تاسو د زړه ورته دعا وکړه چې خدایه د زړه صبر ور نصیب کړه ډېر ګران کار دی محترم اولاد مرګ ډېر ګران کار دی الله دې ورته د زړه صبر ور نصیب کړي او الله دې د دې نعم البدل په دنیا کې ورکړي شوق سره امین وایي د چا چې خاندانونو کې مرګونه شوي دي څومره مرحومین تر اوسه پورې وفات شوي دي الله دې جنتونه ګویا الله دې قبرونه د جنت نه ډک کړي ووایي امین او الله دې ورله په جنتونو کې اعلی مقام ور نصیب کړي ستاسو د میروس والا دې الله مینه محبت الفت اتفاق او اتحاد نصیب کړي الله دې موږ د تمامو ګناهونو نه وساتي یو پیره سورې فاتحه درې پیره سورې اخلاص ووایي دې مرحوم په سیده عیسی علیه السلام په نیت باندې وروبخي الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد اللهم نور قبره ولا تعذبه وارحمه بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم सलाम